الله الله رب العزت نازل کړی دی زموږ د قسم وي ټول وایي د ټولو د قسم وي چې آینده کې به د یو بل سره د بدو کولو کوشش نه کوو او په خپل منځ کې د یو بل سره به د محبت او ورورولۍ زندګي تېروو. که چا چا سره منډه کړي که ترړی کړي که چا سره هر چا سره هغه کړي دا ټول لپاره دا قرآن دی. یو چړی هم په دې بدو باندې چا سره بد نه کړي. ودرېږي یو منټ وایي قسم د الله پاک په نوم باندې بسم الله الرحمن الرحیم. قسم د الله پاک په نوم باندې چې مونږ به د دې مشرانو فیصله منو ان منو د دې نه مخکې چې څه شوي دي هغه شوي دي او په دې قسم نه پس مونږ به په خپل مابین کې نه په خپل یو بل سره بد کوو نه به د یو بل په واسطه سره یو بل سره بد کوو. چا چې په دې دښمنۍ کې سره منډه ترړه کړې ده یا مخالفینو سره منډه ترړه کړې ده دا قسم هغه ټولو دپاره دی او مونږ د زړه یو بل معاف کړو وایي که نه مونږ د زړه یو بل معاف کړو. زموږ سره چا منډه ترړه کړې ده که زموږ د مخالفینو سره چا منډه ترړه کړې وه هغه ټول چې کوم دی معاف شو او همدې لپاره به مونږ د رونو په شان ژوند تېروو. دانه تحصیل کې به یو بل سره امداد کوو او هېڅ کس به بد به چې کوم دی په خپله یا د بل په لاس باندې یو بل سره نه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول ستاسو ډیره شکریه. دا تقریبا د نن یو دوه نیمې میاشتې وړاندې د تودې احمد آباد کې دغه شان یو ایشو جوړه شه 3 فریقینو او 3 فریقینو نه مختلف 3 ځوانان چې پکې یو زموږ خورکیم وه زنانه وه 3 پکې مرګونه وشوه. په هغه ټایم چې کله دا 3 مرګونه وشوه نو د دې علاقې مشرانو بیا موږ دا مناسب وګڼله چې دا خبره څومره زر راغونډه شي دا خورنه شي ځکه چې بدي داسې یو شی دی چې دا څومره زر ختمه شي. نو نن هغه د 2 میاشتو یا 3 میاشتو دښمني نن الله پاک په دوستۍ بدله شوه او قرآن شو ستاسو د وړاندې دي هر څه جي. دې کې موږ سره ارباب خضرایات خان هغه سره یو خان محمد حجي صاحب و دې خواته ناصر خان و هغه سره زموږ ثناء الله کاري صاحب و زموږ کلیم الله خان نورو د علاقې چې څومره معزز مشرانو داسې نه ده چې دې کې شمشاد کاکا زموږ شاته ولاړ دی ټایم په ټایم دوی موږ سره رابطه کړې ده او د دې نه علاوه چې د علاقې څومره معزز خلک دي څومره معزز خلک دي نو هغوی ټایم په ټایم موږ سره رابطه کړې ده چې یاره دا هور لګېدلی دی او کوشش دا وکوئ چې دا څومره زر مړ شي نو بس د علاقې ته به خیر نو هغه نن ستاسو د وړاندې و چې هغه اور نن الله پاک مړ کړو هغه خپل چې مخکې د نن 2 میاشتې وړاندې دښمنانو هغه نن دوستان شو جي. سلام کاکا او سلام کاکا سره رور سبحانو یو فریق پکې و ساجد واجد ماجد او یو بل هغې ورو دا د عنایت خان بچو بل فریق پکې و ګلفام عمر ګل او یو بل یو نوم دغه دا 3 فریق پکې جي. دا 3 واړه فریقین اخترګل عمر ګل ګلفام دا 3 واړه فریق د تودې احمد آباد د اوسیدونکو او د هغه علاقې د ویلیج ناظم ناصر خان دی شمشاد کاکا د هغه علاقې مشر دی کلیم الله خان زموږ د تحصیل مشر دی او دا د خضر الله سره خوا کې اوسېږي نو د ټولو مشرانو پکې ډېر ښه رول ادا کو نن د هغې سیلې دغه دی د ټول علاقې ته میلاو شو جي. هر یو شی یو خو هغوی چې خلک یو فیصله یو شان وکړي او بیا هغه په ظاهره بل لنګي وي دا شان نه وي نو دا خو ستاسو د وړاندې شوه قرآن وشو فیصله هم وروله دا فی سبیل الله وشوه جي. دې کې هېڅ 50 لا ګروپو تاسو یو دغه کو خبر دا لږ وایي جی داسې د جي چې مونږ خلک اکثر داسې یو چې بیا د روغو خلاف ورزي کوو بیا وروستو د دښمنۍ راتازه شي نو چرته په دوزو کې دا شان نه وي شوي چې چا نه جرم اخیستی دی خو دا مونږ یو فریق دپاره یو زورونه ورکوو چې دا زور وله ورکو دی به د دې جرم ته ګوري چې یاره خو دا نه خواسته سبا مونږ سره خو ګوره نه څه اتکړی شته او نه را سره څه فوج شته او نه را سره څه دا نه غټ پاور شته نو دغه یو فریق له مونږ زور ورکوو چې لکه که تا سبا خلاف ورزي وکړو نو دا جرګه به راغونډو او دا
دا جرګه به ستا خلاف بیا یو فیصله کوي نو چې د دې په ذهن کې هغه خاکه پرته وي دا صرف دغه ده زه خو وایم چې کم سړی په جرګو کې ګرځي او د علاقې امن دپاره فی سبیل الله هغه خپل وخت ضایع کړی دی نو زه خو وایم چې د هغه زه یا تاسو هر سړی د هغه سپورټ کو چې په دې علاقه کې دا دښمنۍ ختم شي پاتې شو چې کم خلک په دښمنو کې ککړ دي نو هغې له پکار دی چې هغې له د علاقې هر مشر راشي هر سپین ګیری ولا راشي هر ځوان ولا راشي نو دی هغه ته د خپل مشر په نظر وګوري او ختمې دي کې دا بدونه څه جوړېږي چې سبا کم کور کې کم نسل رالویږي نو ته به هغه له تعلیم ورکې که ته به هغه له کلاشنکوف ورکې نو دا یو ښه میسج دا دی چې هر سړی د لاول خپل کور جوړ کړي بیا د خپله محله جوړه کړي بیا د کلی جوړ کړي نو انشاءالله الله به دا مسلې ختموي زه د محترم MP صاحب او د دواړو مشرانو ما خو په سټیج هم ویل چې زه د کلي طرف نه تودې طرف نه د دوی ډېر زیات مشکور یم د دوی شکریا ادا کوم او الله دې دوی له ډېر طاقت ورکړي چې دغسې په دې کلي کې په دې علاقه کې امن راولي او دا څومره چې دا دشمنۍ دي بدۍ دي چې دا ټولې ختمې کړي الله به دوی سره مدد وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغی دا کوریج مو کو دی دا خو الحمدلله چې نن ډېر خوشاله خبره ده او موږ اکثر هر ځای کې دا خبره کوو د خپل MP صاحب الحاج اجاز خان او زموږ مشران څنګه شمشاد استاد زموږ ولاړ دي دلته موږ سره ناصر دوزی صاحب ولاړ دی ارباب خضرایات صاحب دا د علاقې داسې ستوري دي داسې مشران دي الحمدلله موږ پرونه د ناصر خان دوزی دی کې همدا خبره موقع چې مې اجازه جی صاحب الحمدلله ده کې الله پاک دا صلاحیت یې دی چې کوم ځای کې کینو کومه خبره کې کینو الله پاک هغه مسله د الله په فضل سره حل کیږي او دغسې زموږ دا ټول مشران الحمدلله زموږ د دوزو مشران الحمدلله ډېر تکړه خواږه الله دې خپل امن او امان کې ساتي نو موږ همیشه دعاګانو کې یادو زما طرف نه خدا یو درخواست دی چې یاره کم ملګري کم رونه یا زموږ د علاقې څومره خلک دي کم خلک په دشمنو کې ککړ دي نو زموږ خدا یو درخواست دی بطور درخواست ورته کولی شو جولی ورته غوړولی شو چې یاره کینئ د مشرانو ته کینئ د مشرانو په لاس باندې په دې اعتماد وکئ نو الحمدلله چې دغه کورونه چې کم په تیارو کې دي نو الحمدلله د مشرانو په لاس باندې به انشاءالله دا رڼاګانو ته راشي د خیر الرحمن الرحیم شکریه خو ستاسو ادا کوم ستاسو مهرباني چې تاسو راغلي او د دې یو ښه کار کوریج چې وشي نو هغه د معاشرې او په علاقه باندې یو ښه تاثر غورځوي نن چې کوم کار وشو دا کوم روغه وشوه دا کومه سوله وشوه نو الحمدلله دا د علاقې دپاره د یو ښه میسج هم دی او د علاقې د امن چې کوم زموږ په علاقه کې کومه بدامني پیدا شوې وه هغه انشاءالله د بدامني نن زموږ د روغې سره الله پاک سرته ورسوله بدامني ختمه شوه او دا میسج ورکوو څومره چې څوک زموږ دا نوي کل دي نو دې ته وګورئ چې دا کومه روغه نن وشوه دینه تپوس وکړئ دې کې 3 مړي شوي وو دینه دا تپوس وکړئ چې تاسو په دې کې ګټه څه وکړه په دشمنو کې په ترفګنو کې په دې کې هېچا ګټه نه کړې ټولو پکې تاوان دی ټول عمر په دې کې نقصان دی د عزتونو د مال د سرونو دولت درشي نقصان دی نو زه دا خواست کوم خپلو همزولو ته کشرانو ته مشرانو ته خاص کر پښتنو ته چې کوشش وکړي دا دشمنۍ دا ترفګنۍ دا ختمې کې لږ معمولي صبر سره ډېر اصلاح راځي